سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 205 زورن ذکر کوله په دې باندې چې د خلکو ایمان نه راوړو ورته تاسو په دې انتظار یې چې عذاب راشي نو بیا به چې نه ایمان راوړو نو ور عذاب چې راځي نو هغه اچانک راځي هغې نه مخکې څه اعلان نه کېږي چې عذاب را روان دی هماغه زورنه چلی افرأیت ان متعناهم سنین آیا تا غور کړی دی که مونږ فایده ورکړو دوی ته څو کلونه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا راشي دوی ته هغه عذاب چې دوی سره وعده کولی شي ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون دفع به نه کړي د دوی نه هغه چې دوی ته فایده ورکړې شوې ده میمون ابن مهران رحمه الله د هغه یو ارمانو وایي چې زه د حسن بصري رحمه الله سره ملاقات وکړم یو ځل طواف یې کوه په طواف کې ول حسن بصري رحمه الله مخې له ورغی میمون ابن مهران ورته وویل ما ته نصیحت وکړه هغه ورته دا ایتونه ولوستل افرأیت ان متعناهم سنین میمون ابن مهران ورته وویل ډیر مختصر وعظ دی خو ډیر بلیغ او کافی وعظ دی یعنی دا کافی شافی دی که یو سړی په دې کې سوچ وکړي ځکه مطلب د دې دا دی چې یو سړي ته ډیر عمر ورکړی شو په سوونو کال عمر ورته ورکړی شو په هغې کې هغه ښه مزې وکړې ښه د دنیا چې کوم نعمتونه او د دنیا چې کومې خوشحالۍ وې هغې ټولې حاصلې کړې او د مزو ژوند یې تېر کړ په آخر کې پې باندې مرګې راغی او چې مرګې پې باندې راغی نو د هغې د راتلو سره د جهنم خشاک شو نو دغه کلونه چې ده تېر کړل په مزو کې نو دا به دله څه فایده ورکړي هېڅ فایده هم ورله نه ورکوي باچایي هغه چې په مزو چرچو کې رواني مخکې هم تېنه ګاډي رواني وروسته هم تېنه ګاډي رواني چې کوم ځای ته ځي خلک ورته سلوټ سلام هم کوي دروازې هم ورته کلاویږي 5 کاله 6 کاله 2 کاله 3 کاله ښه په مزو کې تېر کړي ناګانې راوغورځوي او په جیل کې واچوي نو په جیل کې بیا د عام قیدیانو په شانتې چې نه هغه وخت تېروي نو دغه 2-3 کاله چې د مزو تېر کړل نو څه پې هېڅ فایده یې ونه کړه انسان ته وایي چې وای انسانه ته په دې دنیا کې هغه ژوند تېری او مونږ تاله چې نو فایدې درکوو کافر باندې الله تعالی د دنیا ښه فراخه نعمتونه رالیږي د مؤمن مسلمان ژوند بیا هم تنګي د دنیا راحتونه ورته نه او کافر چې نو په هغه باندې مکمل راحتي ځکه الله تعالی وایي لازم دا د دنیا ژوند دی نو هر څه ورله ورکړه دویم دا ده چې دا کافر څه نیک عمل کوي که نه نو ده ته د هغه نیک عمل صله په دې دنیا کې میلاوي او د هغې نه یو دا ومي چې د ده په مال او په رزق کې هغه فراخي راشي لکه تاسو ګورئ چې کله هم سیلابونه راشي یا زلزلې راشي نو دا انګریزان د هغې هغه چې نو تنظیمونه یې هغې راځي او دلته په اربونو روپۍ چې نه هغه لګوي اوس دغه پیسې چې دوی لګوي نو دا ظاهر کې یو نیکي ده اوس د دغې نیکۍ صله دوی ته په دنیا کې میلاویږي مال او دولت یې نور هم زیات شي او چې نو راحتونه یې هغه نور هم زیات شي دنیا کې ورته ثوابونه میلو شي خو مؤمن مسلمان چې دغه کار کوي په سخته کې چا سره ښېګړه وکړه پیسې ورله ورکړي منډه ترړې ورسره وواردی یو نیکي وکړه د دغې نیکۍ څه نه څه صله هغه به ده ته په دنیا کې هم میلو شي د رزق څه نه څه فراختیا به په ده باندې راشي خو دا به سره د دې نه زیاته حصه هغه د آخرت دپاره محفوظ کېږي دی چې آخرت کې او قیامت کې الله تعالی ته وړاندې شي هغه چې کومه نیکۍ دلته کړي دي لکه خلکو سره یې ښېګړې کړي دي د هغې ثوابونه به ورته هلته میلاویږي نو کافر باندې الله تعالی د دنیا هغه راحتونه راولي خو په داسې راحتونو څه چې عذاب پې باندې راشي نو د عذاب د راتلو سره په اور کې ټول عمر چې نه هغه بیا سوځي
هغه مخکې کال 2 کاله په شابه کېږي د عیسایانو پوپ مړ شو. پوپ دیو ته پوپ وایي، دوی ټولو مشر د دنیا په لحاظ باندې، لکه څنګه چې زمونږ چې نو عالم وي، خو د ټولې دنیا په سطح باندې چې دی کوم مشر دی ورته پوپ وایي. نو هغه مړ شو، نو څو ورځې د هغه رسومات چې دی نو هغه جاري وو، هغې چې کوم مذهبي رسومات وو بیا هغه په 3 تابوتونو کې بند کړ، اول د لرګي او بیا د تانبې او بیا د لرګي او بیا او هغه تابوتونو کې چې بندو نه هغه هم داسې چې بالکل سیلبند مهر به پې وو، او بیا د هغه مخصوص قبر او پوښ په هغې کې واچو، د پاسه په باندې تخته چې یې هغه کېښودله. اوس د دې دنیا د هغه ته وګوره، په هغه باندې چې نو خوشبویانې مو واچولې، په هغه باندې چې نو هغه صندوقونه چې کوم د هغې خاص لرګي دی د هغې نه ورله صندوق جوړوي، هغې هم ورله جوړ کړل، د هغه خاص قیمتي جامې هغې هم ورته واچولې. خو هغه څه شو؟ د جهنم خشاک شو. ولې؟ ځکه ایمان پکې نشته. که د دنیا ژوند ډېر د راحتونو او ډېر د خوشحالو تېر کړه، خو چې ساه ترې نه ووتله نو په ساه وتلو سره چې د جهنم خشاک کېږي. ولې؟ ایمان پکې نشته. ایمان دا ډېر لوی دولت دی. د کمزوري نه کمزوري مؤمن او مسلمان د ډېر اعلی د دنیا په اعتبار، د دنیا په اعتبار د ډېر اعلی کافر نه ډېر بهتر دی. په 1000 چنده نه، په 40 چنده نه چې نه بهتر دی. ولې؟ دا کمزوري مسلمان د دغه باقی زندگی اخو د جنت ته کنه، د اور نه خو به چې د دنیا دا ژوند د 50-50 کاله دا خو به تیر شهر څنګه چې تیر شو، او هغه چې اعلی ژوند د دنیا تیر که ښه راحتونه ورته نو څه اخر چې نه انجام یې د اور خشاک دی، اور کې وسوځي. دې د وجې نه ایمان لوی نعمت دی او مونږ او تاسو ته الله تعالی په مفتو کې راکړی دی. په مفتو کې دا مونږ سره قدر ولې نشته؟ په مفتو کې میلاو شوی. په مفتو کې کوم شی چې په مفتو کې میلاو شي د هغې قدر نه وي. زمونږ مفتي صاحب منتظر العالی هغې یو واقعه بیانوي، وي شهید اذان رحمه الله سره مې درس کو، نو په درس کې وي چېرې ما سره تفسیر دې څوک یې اخلي، خرڅو مې وایي ما لاس اوچت که چې زه یې اخلم، پیسې را سره نه وي خو لاس مې اوچت که شوق مې و. وایي چې زه بیا درس ختم شو مکتبې ته ورغلم، وایي ما تفسیر راواغوست، ما ته یې چې زه دا یوسه، وایي ما ورته چې حضرت پیسې خو اوس نشته بیا به در کوم، نو ما ته یې چې پیسې میسې پرېږده، کتاب یوسه کتاب ګوره. وایي دا اعلان مې ځکه وکړو که باید چې تفسیر چاله ورکوم ټولو به لاس اوچتو چې مونږ یې اخلو مونږ یې راکړه. او چې کله مې خبره د پیسو وکړه نو چې د پیسو خبره شو نو اوس یې قدر پیدا شو، صرف تا لاس اوچت. دا دغه نی دا سرکار کې چې دا دغه ورکوي، دا ډیمسي ورکوي، دا ډیګري ورکوي، د هغې خپله داخله یا داخله به کیلی ورته ډیګري میلاوي، داسې یې نه درکوي. دا ولې چې دی په پیسې ورکړي د هغه ډیګرۍ د سره قدر وي چې دوباره بیا راخلم بیا به ورته ډېرې پیسې هغه داخلوم، دا راله بیا هسې نه راکوي. او که ته ولې یو سند په مفتو کې ورکړي نو چې په مفتو کې ورکړي نه بیا په کباړ کې په دغه باندې خرڅ کړي، او یاره چې دې د وجې نه چې کوم څیز هغه په مفتو کې میلاو شي د هغې قدر نه وي. مونږ ته د ایمان په مفتو کې میلاو شوی. د ایمان د قدر تپوس د هغه چا نه وکړه چې په حالت د کفر کې او الله تعالی ورته ایمان نصیب کړی دی، چې په ایمان کې څومره خواږي، په اسلام کې څومره خواږي، ځکه هغه حالت د کفر هم لیدلی دی او حالت د اسلام هم لیدلی دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې ایمان دا ډېر لوی نعمت دی، دا مونږ او تاسو ته الله تعالی راکړی دی، د دې قدر وکړو او په دعاګانو کې دا دعا شامل کړو چې الله آخره خاتمه مو په ایمان کړه. ځکه چې آخره خاتمه مو په ایمان باندې شوه نو که اعمالو کې څه کمزوري وي نو اول خو به امید د الله تعالی نه ساتو چې معافي کړي راته، خو که معاف هم نشي نو خو څه لږ وخت به سزا وسکو او د هغې نه پس بچې نو جنت ته تللي که نه، همیشه خو په اور کې سوځېدل نه وي. د هغه ایمان د دولت د وجې نه جنت ته به الله تعالی بوځي. دې د وجې نه د ایمان قدر کول او د هغې چې نو دغه کول چې مونږ د ایمان کې د ایمان په تقاضو باندې وچلیږو، د الله او حکمونه او د پیغمبر طریقې را په ځان کې راوړو، کامیابي به میلاویږي. بیا افرأیت
آیتا غور کړی متعناهم سنین کمنګ فیدا ورکو دي تسو کلونا ثم جاءهم یا راشدی تما اغعذاب کانو یوعدون چې دې سره وعده کولی شوه ما اغنا عنهم دفع بن کی د دینه ما اغس کانو یمتعون چې دې ته په فیدې ورکولی شوې